بسم الله الرحمن الرحیم. منصوبات شروع. په منصوباتو کې اول مفعول مطلق، دویم مفعول به، بیا مفعول به کې چې کوم تفصیل هغه بیان شو. دریم نمبر پکې مفعول فیه دی. مفعول فیه با اغا اسم توایو چې پاغي کې د فاعل فعل واقع شوی. ګوره دهرن د زمانہ، نو په دې زمانہ کې مخ کې سمتو ده ما روجا اونی ولا دهرن س زمانہ، نو سمتو فعل فاعل زفاعل یم تو او فعل صوم ده روجنی ول، روجنی ول دا فعل شو، نو د فاعل زما دا فعل زما روجنی ول دا پو یو اسم کې واقع شوی دی. دهرن دا اسم د زمانہ په دې کې د فاعل فعل واقع شوی دی. نو چې پچا کې پس کې یعنی زمانہ کې یا په مکان کې دا کمره ده، په دې کې فعل واقع شنو د کمرې تبا مفعول فیه وایو. په جماعت کې فعل واقع شو، منز اوشو، ذکر اوشو، بیان اوشو. په مسجد کې نو د مسجد تبا مفعول فیه وایو. فعل په لار کې اوشو، دو کسانو خبرې وکړي په لار کې، نو لار مفعول فیه. دا خو مکان دی، مکان چې اریوی کو حالی کو سړکی او کو بازاری مارکیټی او دغه شان زمانہ خبرې ماغې سره وکړي سحر ماسپخین، دا ټول دا د زمانې سره تعلق ساتي. مفعول فیه تعریف هغه اسم دی چې واقع شوی وي فعل د فاعل په دې کې، کو زمان وي کو مکان وي، کو زمانه وي کو مکان وي. دا یو قسم د دې د مفعول فیه دو قسمونه شو. دلته بیا د دو قسمونو وضاحت شوی د مفعول فیه په دو قسمه ده، یو زمان دویم مکان. زمان معنی زمانہ، فعل د فاعل واقع شوی ده په زمانہ کې، فعل د فاعل واقع شوی ده په مکان کې، په ځای کې. دا د مفعول فیه دو قسمونه شو. اوس دې لرازو چې مفعول فیه زمان دا په څو قسمه ده؟ نو دا په دو قسمه ده، یو مبهم بل محدود. مبهم به داسې زمانې ته مونږ ووایو چې هغه مبهمه پته نه لګي چې دا ورځ ده، دوه ورځې دي، درې ورځې دي، داسې پته نه لګي. داسې زمانہ متوجه شه، داسې زمانہ چې هغه مبهمه پته نه لګي چې دا د دې نه څومره وخت مراد دی. یو خدا چې وروسته د هغې نه یو قرینه راشي چې هغه وي چې دا د مبهم نه مراد دا دومره ټیم دی، نو بیا خو هغه مبهم محدود کا. مبهم یادو چې زمانہ مبهمه، لکه دلته موږ وایو دهرن زمانہ. زمانہ یرا ډیره زمانہ ورسره من د زمانې پته لګي داسې چې دا زمانہ څومره وخت دی، 3 غنټې دي، 5 غنټې دي، 10 غنټې دي، کال ورسره. نو دهرن چې دی، دهرن دې ته به موږ وایو زمان مبهم. زمان مبهم، زمان مبهم. مبهم څه مطلب؟ چې د دې حد
معین نوي یو حد د هغې تعین نه شوی چې لکه ورځ دا شپه د هغې څه حد شته ورځ شپه څو ګنټې ده موږ وایو 24 ګنټې څوک دا نه وی چې 23 ګنټې ده کو 23 ګنټې شي نو وخت ولا مقرر که محدد که به هر حال د ورځې او د شپې د دې خو خپل یو حد شته لیکن د دې مبهم حد نشته مثال دهر او حین دهر زمانہ حین وقت نو د وخت لفظ نه دا پته نه لګي چې دا څومره وخت دی او د زمانې نه دا پته نه لګي چې دا څومره زمانه ده نو زمانه شوه مبهمه دا خبره به پرېږدو د زمانې محدود ته به راشو زمانه محدوده دې ته وایي چې د دې حد معین وي یو حد معین وي مثال یوم شهر سنت یوم معنی ورځ د ورځې خپل حد معلوم دی شروع د څه وخت نه کیږي او ختمېدل په څه وخت دي د شهر خپل وخت معلوم دی چې شروع د څه وخت نه کیږي او ختمېدل په څومره وخت باندې وي د سنتون د کال وخت معلوم دی اوس دا دواړه راخلو زمان مبهم او زمان محدود دلته مونږ لیکو دا دواړه منصوب دي په تقدیر د فی سره خیال کوه د دې مطلب دا چې دا به ډایرک منصوب راځي دا به ډایرک منصوب به وي څنګه فعل فاعل مفعول فیه یعنی جاری مجرور به نه ده داسې به نه چې صمتو فی دهرین روجه مې ونیوله فی دهرین په زمانه کې صمتو فی یومین صمتو فی شهرین صمتو فی سنتین داسې به نه بلکې ډایرک مطلب دا چې بغیر د واسطې د جار نه بغیر د واسطې د فینا دا به ډایرک مفعول فیه واقع شوي صفا به فعل وي ورپسې به فاعل وي ورپسې به اسم منصوب راغلی وي مفعول فیه خدا فی چې مونږ وایو د دې اوس فی چې په داخل کې نو بیا خو په کار دا ده چې دا مفعول فیه راشي مجرور ځکه فی په داخل شکنه فی یوم کان مقداره 1000 سنه فی یوم فی شهر فی سنتین چې فی پتا راوسته نو بیا خو مجرور واقع کیږي خو فی ته لړه نو چې فی ته لړه د دې فی د دې جار داسې کلمې چې هغې ولا جر ورکوو د هغې د تلو د وجې نه دا منصوب شو منصوب د وجې د ویستلو د داسې لفظ نه چې هغې ولا جر ورکړي وي د هغې د وجې نه دی منصوب شو نو په دا ځکه مونږ لیکلی دي چې دا دواړه منصوب دي په تقدیر د فی سره فی لکه دا یې وجه د دې مطلب دا دی چې دا به ډایرک به دا منصوبي دا مطلب دی دا به ډایرک منصوب وي خبره باندې پوه شوئ یا لکه ته پوه شئ شاباس ګړي ور مثال صمتو دهرن صمتو فعل فاعل دهرن مفعول فیه ډایرک مفعول فیه دی فی دهرین نه دی سافرت شهرن سفر مې وکړو یو میاشت په سفر کې سفر مې وکړو یو میاشت د دې مطلب څه دی سفر مې وکړو په یو میاشت کې لکه ټول په دې میاشت کې مې سفر او دلته صمت دهرن یعنی فی دهرین ما صرف هغه فی چې کم په دې کې مقدر و هغه ما ذکر که دلته مذکور مې که خبره باندې پوه نور د دې دواړو د زمان مفعول فیه زمان کو مبهمی او کو محدود د دې ترتیب دا دی چې د دې نه مخکې فی نه راځي د دې نه مخکې فی نه راځي خدا چې منصوب شوی دی نو مخکې فی مقدر دی دا صرف یو قسم دا یو وجه غوندې ده خبره باندې پوه شئ دې خوا دویم ته راځو
مفعول فیه چې د مکان د پاره وي ځای وښایي په هغه ځای کې وال شوي په هغه ځای کې فعل واقع شوی وي. مکان بیا دو قسمه دی مبهم او محدود. مبهم مثال خلف امام خلف رستو الکه زمان رستو کینه نو د رستو بیا پته نه لګي چې رستو دلته کینم کو هغه ځای کینم کو هغه ځای کینم. امام مخکې نو مخکې 1 انچ مخکې کو نه 1 میل مخکې د دې دا داسې مکان دی دا خلف او دا امام چې دا مکان مبهم دی. دلته ما لیکلی دا منصوب دی په تقدیر د فی سره د دې دا مسله ده. دا به ډایرک راځي دا به ډایرک مفعول فیه واقع کیږي په واسطه د حرف جر سره نو دی باندې به حرف جر ظاهرا ناراضی. مثال جلست خلفک کیناستم ستان رستو نو دا رستو دا مبهم زیده مبهم ده محدود نه ده او مکان ده او مفعول فیه ده. لکه جلست خلفک یعنی فی خلفک دا معنی ورکي. دویم نمبر په مکان کې محدود دی. د محدود تعریف الته لیکل شوی دی د مبهم تعریف الته لیکل شوی دلته به د دوړو ته نه دی لیکل. محدود مثال دار او مسجد. دارون مسجدون دار کور وس د کور حد شته د کور حدود وی د مسجد حدود وی. دلته مالی کری دی دې کې به فی ذکر کولی شي. څه مطلب دا 3 قسمونه شلو زمان مبهم زمان محدود مکان مبهم مکان محدود. دا 3 واړه شي دا 3 واړه په دې کې به مفعول فیه ډایرک وي او دلته به مفعول فیه بس نه به وي. دا مفعول فیه چې مونږ څنګه دلته مفعول فیه یادو نو دا هغه مفعول فیه اړو دی نه بس دې باندې ځان پوهیږئ. دا مفعول فیه چې مونږ څه ته وایو مفعول فیه داسې لکه بغیر د واسطې د حرف جر نه دا بغیر د واسطې د حرف جر نه دې ته به مونږ مفعول فیه اړو وایو. نو وی وته مفعول فیه داسې هیتو نه هوا دا په مفعول فیه کې دغه کړی دی شمیرلی دی خو یاره نحوین چې دی هغوی دې ته مفعول فیه نه وی. هسې کو داسې ورته وی چې یاره مفعول فیه معنن دی په واسطې د حرف جر باندې نو بیا صحیح ده. نور چې مونږ کوم مفعول فیه ډایرک یادو چې دا فعل دی دا فاعل دی دا مفعول فیه منصوب دی نو هغه مفعول فیه هغه دا نه دی. د دې وجې دا به ووایو چې د مفعول فیه په اقسامو کې 3 قسمه رالو او دا یو ته خارجي دا خارج دی خو هسې نقشه کې راوسته دی باندې تاسو پوه شئ. دغه مفعول فیه شه 3 واړه او دا خارج دی خو کو دا ورسره راولو هسې تقسیم کې به ورسره راولو نو بیا به تقسیم کې چې راوستو لاندې بیا په تفصیل کې به ته خارج کو. دې کې به فی ذکر کولی شي. مثال سره جلست فی الدار فی الدار جاری مجرور متعلق د جلستو سره. اسې ته معنی ورته ویلی شي چې یاره کېناستم په کور کې نو مفعول فیه پیل واقع شوی دی جلوس واقع شوی دی په دار کې داسې خو ورته ویلی شي خو ظاهري نحوي انداز باندې زمونږ دا مفعول فیه نشو. فی الدار ته به موږ مفعول فیه نه وایو دې ته به موږ څه وایو متعلق به وایو. دې ته مفعول فیه هم وایي ښه دغسې معنوي انداز باندې وایي یاره دا مفعول فیه دی دا په واسطې د حرف جر باندې داسې ورته وی ګورئ. دې باندې تاسو پوه شئ. مفعول فیه د مفعول فیه تعریف 2 قسمه زمان مکان زمان 2 قسمه مبهم محدود د دواړو تعریف او مثالونه د مبهم بیا تعریف مثال او بیا ورپسې د محدود. دې ځکه ما لیکل دي نوٹ دې ته جاری مجرور وی دیتا مفعول فیه په واسطه د حرف جر دا مرته ویل کیږي خود مفعول فیه په خپل اقسامو کې اوریجنل اقسامو کې بدا تاسو نه غنئ واړوي. بسم الله الرحمن الرحیم.
منصوبات شروع په منصوباتو کې اول مفعول مطلق، دویم مفعول به، دریم مفعول فيه، سلورم نمبر مفعول معه او پنځم مفعول له. مفعول معه ستوي مثال تا ګوره، جئت وزیدن، دا زیدن مفعول معه ده، مفعول معه یعنی دا مفعول دا غسره، مفعول معه دا غسره. څه مطلب؟ دا جئتو چې دی کنه کوم چې چا د فعل چې په چا کې عمل کړی دی، دی فاعل کې عمل کړی دی، چې چا عمل کړی هغې ته به مونږ عامل وایو، په چا کې چې عمل کړی شوی هغې ته به مونږ معمول ووایو. دا معمول دی د مخکني فعل، دا معمول دی د مخکني فعل. نو دا زیدن، زیدن چې دی دا د مخکني فعل د معمول سره ملګرتیا د دې کول وي، د دې واو په ذریعه باندې دا ملګری کیږي. د چا سره؟ د مخکې فاعل سره ملګری کیږي. بس دا د مخکني فاعل سره دا ملګری وي، ملګری وي. نو مفعول معه به مونږ دې ته وایو چې دا یو اسم دی چې د واو نه پس واقع شوی وي او دا واو د مع په معنی وي. مع معنا سره، د واو د سره په معنی. ګوره یو واو د عطف دی، یو واو د عطف دی. بیا دا معلومول چې یاره دا واو د عطف دی کو دا واو د مفعول معه دپاره د دې دپاره بیا کافیه او شرجامي خپله قاعده ذکر کړې ده چې مخکې فعل راشي او لفظي وي او پلانې شی وي، پلانې شی وي، معنن وي، هغه جدا خبرې دي. خو دلته دا واو چې دی دا د عطف دپاره نشي صحیح کېدی. دلته دا خبره متعینه ده چې دا زیدن دا واو چې دی دا د مفعول معه واو دی. په دې کې بل طرف بل احتمال په دې کې نشته. نو دا زیدن مفعول معه شو، د دې نه مخکې واو رالی، واو په معنا د مع ده. اوس کو ته هغې ته اړې، مع ته اړې، نو بیا به داسې وی جئت مع زیدین، بیا به داسې وی معنی هم دغسې کېږي. جئت مع زیدین، زه رالم د زید سره، زه رالم د زید سره. څه مطلب؟ زه رالم زید ما سره و، زرالم زید ما سره و. دغه کې راځي دا مضاف دی، دا مع زیدین. ما حروف جره کې نشته کنه، مع زیدین صحیح شو. خو د دې ترکیب چې دی نو هغه په خپل شکل باندې دی. جئتو فعل فاعل او وزیدن، زیدن چې دی واو د واو په معنا د مع باندې، واو په معنا د مع باندې دغسې ترکیب هم کولی شي مع زیدینه. او کنا په خپل حال باندې نو جئتو فعل فاعل واو د مفعول معه دپاره او زیدن د دې دپاره څه شو؟ مفعول معه شو. دا واو چې دی دا زیدن چې دی دا مفعول معه دی. او کنا داسې کې د مضاف مضاف الیه جئت مع زیدین، جئت فعل فاعل مع مضاف زیدین مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه مفعول معه. داره کې داسې واخله مفعول معه. پوه شئ په دغه ترکیب بیا صحیح دی. بهر حال زیدن مفعول معه دی، نو فعل فاعل مفعول معه شو، فعل فاعل مفعول معه شو. دې باندې تاسو پوه شئ. بل ورپسې دی مفعول له. مفعول له، مفعول له به مونږ هغې اسم ته وایو، هغې اسم ته رستوني چې د هغې د وجې نه دا مخکنی فعل واقع شوی، د هغې د وجې نه د دې مفعول له د وجې نه مخکنی فعل واقع شوی. څنګه؟ مثال ته ګوره، قعدت عن الحرب جبنا، زه کېناستم
کور پاتې شم عن الحرب د جنگ نه جبنن د بزدلې د وجنه. اوس دا جبنن دلتا دا مفعول له ده، مفعول له ده، لیکن دا مخکنه فعل دا ناستا دا د دې جبنن د وجنه دا مخکنه فعل واقع شوی دی. یعنی دې سړی کې بوزدلی و د بوزدلې د وجنه کې ناستو، نو دا ناستا دا د بوزدلې د وجنه شو. یعنی دا داسې اسم دی جبنن مفعول له، داسې اسم دی چې د دې نه دا مخکنه فعل چې راغلی دی، مخکنه فعل چې واقع شوی دی، مخکنه کار چې شوی دی، دا د دې مفعول له د وجنه شوی دی. ته پې پوه شوې؟ مفعول له هغه اسم دی چې فعل مذکور ذکر شوی مخکنه فعل د دې د وجه واقع شوی وي. دلته ما لیکلي مفعول له په دوه قسمه دی. اول قسم خدا شو، دې ځای کې د دواړو فرق بیا واضح کوم. دلته مثال تراشي، ضربته تأدیبا، تأدیبا مفعول له دی، تأدیبا څه دی؟ مفعول له. دا مفعول له رالی د دې د وجه نه ضربته وهل شوي دي. ضربته ما اوه آغا، یا ضربت زیدن ما اوه زید، د څه وجه نه؟ تأدیبا د ادب د وجه نه چې ادب پکې راشي. نو د ادب د وجه نه، یعنی د مفعول له د وجه نه مخکې ضرب واقع شوی دی، د مفعول له د وجه نه مخکې ضرب واقع شوی دی د ادب د پاره چې په دې کې د ادب راشي. پوه شئ پې؟ اوس دې دواړو کې تاسو فرق ته وګورئ. دوه قسمونه مې ځکه برابر کړي دي، فرق ته پکې وګورئ. دلته دوه څیزونه دي، یو ناسته ده او یو بوزدلی ده. سړی کېناست، مثال په طور باندې نن خلک جنگ لځي، دی نن کېناسته، دی نن کېناست او کېناست د څه وجې نه؟ د بوزدلۍ د وجې نه. نو دې کې دا بوزدلي مخکنی ده که نه؟ دا ناسته پکې د دې وخت نه مخکنی ده. پوه نه شوئ؟ دلته دوه خبرې دي، یو دا ناسته ده، نن دی کېناسته لا نه ده، او بله د بوزدلۍ خبر. دې دوه ته ګورئ که نه، دلته یو ناسته ده یو بوزدلي ده، یعنی یو فعل شو او بل مفعول له دی. ګورو دې دواړو کې د فعل او د مفعول له کې ګورو چې دا کم یو څیز مخکې نه وو. نو په دې سړي کې دا ناسته د مخکې نه وه که نه دا بوزدلي د مخکې نه وه؟ بوزدلي. ناستې خو نن سار وکړه، ځکه چې سار مجاهدین تله او دی ته پاتې شو، نو د ناسته اوس وکړه او بوزدلي پکې د مخکې نه وه. نو مفعول به مخکې موجود شو که نه شو؟ په زمانه کې مفعول له مخکې شو که نه شو؟ دې ځای کې مفعول له د دې فعل د واقع کېدو نه، د دې ناستې د واقع کېدو نه دا مخکې وو، دا مفعول له مخکې وو. دی چې کله وخاندي زه پوه شم چې دی پې پوه نه شو. بوزدلي پکې وه، او اوس د بوزدلۍ هغه علامات چې دی هغې ښکاره شو. پوه شئ؟ ګوره دلته یو ناسته ده، دلته یو بوزدلي ده. دې ته دا فعل دی او دا مفعول له دی، خو دا مفعول له یادو، دا داسې مفعول له دی چې د دې مخکني فعل نه دی مخکې موجود وو. دا داسې مفعول له دی، د مخکني فعل نه دی مخکې موجود وو. جبن پکې د مخکې نه وو، دی بوزدله وو، خو هغه فعل نن واقع شه. خبر باندې پوه شئ؟ دې بل مثال لراشه، دلته دی وهل، وهل اوس وشو که نه؟ هلکې وو، او دلته دی هلکې دې دپاره وو چې ادب راشي، ادب راشي. نو دې ځای کې دا ضرب دا فعل شو، دا مفعول له شو، خو دا مفعول له به د دیوالو نه ادب چې دی
تأدیبا ادب دی کنه دا ادب به د دیوالو نه رستو راځي ګناه مخکې و رستو بچی دی لوی شه دې ځای کې مفعول له چې دی دا د فعل نه رستو به راځي او دلته مفعول له د فعل نه مخکې موجود اوس پې پوه شوې صحیح شه ګوره د فعل نه مخکې موجود وي صحیح شه په زمانه کې موجود جبن مخکې وو دلته مې لیکل د فعل نه پس موجودیږي ادب به وروستو راځي زه به تاسو په مثال پوهیم دا بره دې شیزونو باندې خلک نه پوهېږي زه خپل هم په دغه بره فلسفه باندې چې څه دغه یو هغې باندې صحیح چې مثال باندې مې سړی پوهې کړي مثال کې راته هر یو څیز واضحه شي نو بره بې الفاظ خټیټ جوړولی شم نو دغه مغه شان ورکومه کسانو له بیا د درس ترتیب چې هم زما دغه شکل وي دې باندې تاسو پوه شئ دلته مفعول له په دوه قسمه چې د فعل نه مخکې موجود و لکه دا او د فعل نه پس به موجود شي لکه دا شو اوس دې ځای کې مفعول له ته ګوره خپل دې سبق له راځو چې فعل واقع شوی وي د دې مفعول له د وجه نه دلته ناسته چې دا شوی ده د جبن د مفعول له د وجه نه دلته وهل واقع شوی دي د ادب حاصلولو دپاره چې دله ادب ورکړی شي پوه شئ یاد کړئ بسم الله الرحمن الرحیم منصوبات شروع په منصوباتو کې اول مفعول مطلق دویم نمبر مفعول به دریم نمبر مفعول فيه سلورم مفعول معه او بیا ورپسې مفعول له اوس حال شو حال به مونږ دې ته وایو چې دا حال مخکې د فاعل حال بیان کی د یوې د خپل صاحب ملګری حال بیان کی د مخکې فاعل مثلا ضرب زیدن ضرب زیدن وهل وکړه زید زید فاعل شو او بیا سړی وی چې وهل وکړو زید چې زید ولاړو زید ولاړو نو دا حالت بیان شو د فاعل حالت بیان شو د فاعل بعضی وخت کې دا حالت بیانوي د مفعول به ما اوه زید زیدن اغا مفعول به شو په داسې حال کې چې زید ولاړو په داسې حال کې چې زید ولاړو د مفعول به ما ته ګوره د مفعول به حالت بیانوي پوه شو بعضی وخت کې دا حال د فاعل او د مفعول به دواړو حالت بیانوي مثلا زملاو شم د زید سره زملاو شم د زید سره دواړه په ګاډي کې وو دواړه سوارو پوه شو نو دا د دواړو حالت بیان شو د فاعل او د مفعول بعض وخت کې حال تر دې ځای پورې دا مسلې چې دي دا اتفاقی دي دا په هر کتاب کې لیکلی شوي دي دا هم پکې لیکلی شوي دي څه کتابونو کې نو ما هغه راواغستل بعض وخت کې حال حالت بیانوي د جار د مجرور شي د جار هغه مجرور شي د مجرور حالت بیانوي د څه حالت بیانوي د مجرور خو به دی دا دوه قسمونه چې دي که نه دا دوه قسمونه دا په دې کې دی داخلي په یو شکل باندې خو به هر حال موږ به لږ وضاحت باندې بیان کو نو کو داخلوي یا پکې خو درې قسمونه به شي او کو نه داخلوي نو بس 5 قسمونه شروع سب د وضاحت دپاره د مجرور حال به بیانوي د مجرور
او بعضی وخت کې به دا د مضاف الیه حال بیانوي بعضی وخت کې به د مضاف الیه د پنځه واړو ته ګورئ حال تعریف چې بیانوي هیئت یعنی حالت شکل د فاعل د مفعول به د فاعل او مفعول به دواړو او د مجرور او د مضاف الیه پوه شئ په د فاعل حال چې بیانوي ګوره مثال جاءنی زید راکبا راله مال زید زید راغله زید فاعل له راکبا په داسې حال کې چې دا زید سورو راکبا په داسې حال کې چې دا زید دا فاعل سورو نو راکبا حال شو حال منصوب وي حال منصوب وی راکبا منصوب راغلی دی او د حالت بیان کو معنوي انداز باندې د فاعل ته پوه شوې دویم قسم تراشه مفعول به یعنی حالت بیانوي د مفعول به پچا چې فعل د فاعل واقع شوی وي مثال ضربت زیدا مشدودا ما اوه زید مشدودا چې زید تړلی شوی وو یعنی اول می تړلی و تړلی شوی مو مشدودا زید می چې وو زید تړلی شوی او کنا مشدودن د فاعل نه حال واقع کې نو حال واقع کې دي چې مسله پکې نشته بیا به داسې معنی کې چې د فاعل نه واقع کې ما اوه زید خو زه چې ومه تړلی شوی ومه دومره بهادر یم چې تړلی شوی ومه او زید مې دلی وو بیا به داسې معنی کې خو به هر حال دا مثال د مفعول به کې دی راوړي نو موږ به مفعول به کې ذکر کوو داسې نه چې ستاسو ذهن په اخوا دی خوا شي ضربت زیدن مشدودن مشدودن دا حال دی دی حالت بیان که د زیدن مفعول به د پاره د زیدن مفعول به د پاره او زیدن دا په ترکیب کې دلته د فاعل نه رستو دا مفعول به واقع شوی دی او حالت بیان که د مفعول به دریم نمبر حال چې بیانوي هیئت د فاعل او مفعول به دواړو مثال تا ګوره لقیت زیدن راکبین ملاو شم زید سرا راکبین تسنیه دا حالت نسبی کی واقع شوه ده یا ما قبل مفتوح راکبین د تسنیه حالت وی دا غشن اب رستو راشي اسم متمکن کی انشاءاللہ نو دا راکبین حال ده د دې دواړو نه د دې فاعل نه او د دې مفعول به نه ملاو شم زید سره په داسې حال کې چې دواړه سوارو د دواړو حالت بیان شي د فاعل او د مفعول به متوجه لکه سلورم نمبر حالت بیانوي د مجرور مثال تا ګوره وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا دلته حال ده مصدقا څه ده په داسې حال کې چې د تصدیق کوونکی و څوک عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام تصدیق کوونکی و نو عیسی دلته د مجرور واقع شوی دی عیسی ابن مریم پوه شوئ په بله چې حالت بیانوي د مضاف الیه مثال ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا مونږ بلری کو د جنتینو د سینونه خیری حسد وغیرہ اخوانا دا منصوب واقع شو دا حال ده او دا حال ده د صدورهم د دې هم ضمیر نه
هم ګوره مونږ به لرې کو اوبه وباسو هغه چې د پسینو د دې جنتیانو کې دي دا جنتیان په داسې حال کې چې رونه وي دا جنتیان په داسې حال کې چې رونه وي نو هم په دې ځای کې مضاف الیه واقع شوی دی هم په دې ځای کې دې دواړو کې بیا لږ داسې نور خبرې هم پکې شته دغه ځای باندې پرېږدي چې حال واقع کېږي د فاعل نه حال واقع کېږي د مفعول به نه حال واقع کېږي د دواړو نه او د مجرور نه هم او د مضاف الیه نه هم دا خبره ختمه شوه دې نورو ته پوره متوجه کېنه دې ځای کې وایي چې دې مثال ته ګورئ مثال کې تاسو پوهیم زید مبتدا ده قائما دا حال واقع شوی دی قائما حال واقع شوی دی دا چې مونږ حال واقع کوو دا قائما نو دا به واقع کوو دلته د فاعلنا د چا نه به حال واقع کوو د فاعلنا هغه فاعل کم ځای دی خریشتیا دی خبر ته غوږ کېږدئ دا حال چې موږ د چا نه واقع کوو هغې ته به موږ په ترکیب کې ذوالحال وایو ښه حال د فاعل نه واقع کوو نو په ترکیب کې به هغې ته موږ ذوالحال وایو ذوالحال او حال به یو ځای کو نو وروسته به فاعل شي بیا خیال کوئ ښه دې ځای کې دا ذوالحال شه او دا حال شه حال ذوالحال چې یو ځای شي نو دا به بیا فاعل جوړیږي دې ځای کې زیدن مشدودن چې یو شي دا ذوالحال شو دا حال شو چې دا یو شي نو دا به دواړه بیا واقع شي د ضربتو دپاره مفعول به دغه ترتیب دی ښه ته پوهېږې لکه ښه جي دې ځای ته واپس راشه دې ځای کې دا قائما حال واقع شوی دی د فاعل نه لیکن فاعل لفظي نشته په الفاظو کې نشته پټ پروت دی پټ پروت دی یعنی دی چې دا حال چې د چا نه واقع شوی دی د فاعل ذوالحال نه نو فاعل ذوالحال پټ دی موږ به ورته وایو معنوي دی یعنی دغه ذوالحال فاعل دا فاعل کله پټ راځي دلته ګوره دلته حال د فاعل نه واقع شوی که نه دا فاعل کله پټ وي کله ښکاره نو ښکاره ځای دا دی او دلته دا د پټ مثال دی یو قسم د هغې سره هم لګي دلته حال د مفعول به نه وي نو مفعول به کله ښکاره لکه دلته او کله مفعول به دلته پټه وي نو د پټه هغه ځای د غلطه تا ته ښیي چې هر وخت کې د فاعل او مفعولو داسې دغه نه لکه ښکاره نه چې ته ښکاره په الفاظو کې ګورې بعضې وخت کې پټ هم راځي پټ ته به موږ څه ووایو معنوي دا فاعل به کله معنوي وي خو فاعل د ذوالحال والا یادو ښه نور فاعلان نه نور نه یادو فاعل چې کم ذوالحال واقع شوی دلته چې موږ دا کم فاعل یادو دا فاعل به کله پټ وي کله ښکاره لفظي وي او کله معنوي دا مفعول به هم کله لفظي وي او کله به معنوي وي دی اول ته ګوره کله فاعل معنوي وي دا فاعل چې کم ذوالحال واقع شوی دی حال چې د دنه واقع شوی دی دغه فاعل مثال زید فی الدار قائما زید مبتدا کا زیدن مبتدا کا فی الدار جار مجرور دے جار مجرور مونږ د دې زیدون د پاره خبر جوړو نو یوازې فی الدار نشو جوړولی فی الدار به مونږه د متعلق سره یوځای کو فعل به ولره وباسو نو دا فی الدار به هغې سره مونږه متعلق کو نو دې له به راوباسو استقره دې له به څه راوباسو استقره د استقره ترکیب به وکړو استقره فعل ضمیر پکې دی هغه ضمیر چې دغه فاعل دی که نه هغې ته به مونږ ذوالحال وایو دا ظاهرا حال د هغې پټه ذوالحال نه واقع شوی دی هغه فاعل دی او فاعل څه دی معنوي دی فاعل څه دی معنوي دی دې باندې تاسو پوه شوئ ګوره دې ځای کې فاعل ذوالحال معنوي دی زید فی الدار قائما حال واقع شو د فاعل معنوي نه
هلکه هغه د فاعل معنوي د کوم ځای نه معلومیږي دی یو جمله دلته شته چې فی الدار نه معلومیږي چې فی الدار هغې سره متعلق دی هغه د استقر نو استقر فعل شو ضمیر پکې ذوالحال شو قائما د هغې نه حال شو او فعل سره د فاعل نه او د فی الدار هغې سره متعلق شو فعل سره د فاعل نه ذوالحال او حال خو یو شوي دي که نه سره د فاعل نه او سره د متعلق نه خبر شه د پاره د زید مبتدا د پاره دلته فاعل دی معنوي دا یو خبره کله کله به مفعول به چې کم ذوالحال دی دا به معنوي وي دا به صحیح معنوي ظاهرا ګورې ظاهرا به تا ته هغه ښکاري نه ظاهرا به هغه شان نه ظاهرا شکل به هغه شان نه بعضی وخت کې به تا ته ظاهرا ښکاري دغه مفعول به خو شکل به د مفعول به نه او بعضی وخت په د ذوالحال چې دا مکمل پټي لکه استقره کې دغه لفظ خو مکمل په الفاظو کې رشته نه دلته ګوره هذا زید قائما هذا زید دغه زید دغه زید دغه چې دی دغه زید دا زید په داسې حال کې چې ولاړ دی جوړوم خبره ده لخه اوس دا قائما حال واقع شوی دی د مفعول نه د مفعول به نه او مفعول به معنوي دی مفعول به څه شی دی معنوي څنګه معنوي دا زیدون چې دی دا مفعول به دی د خدای په قدرتونو باندې او رفع پم راغلی ده دا زیدون مفعول به دی څنګه مفعول به دی ته څنګه جوړه نحوین دی کنه هاذا دیوس وی هاذا دغه څه مطلب زه چې چاته اشاره کوم اشیرو ګوره د دې دغه نه څه جوړ کو اشیرو فعل ته راوړو خو اې د هاذا د اسم نه دلا فعل جوړ کو دا څه نحوین دی د هاذا د اسم اشاره نه فعل جوړ کو اسم اشاره کې معنی د فعل شته دی ښه ته ګور نو هاذا دغه یعنی زه چې چاته اشاره کوم خو ته ما تپوسو کې چې دا دغه ته څوک یاد دی زه به درته ویم چې اشاره چې ورته کوم دا دی که نه ګوره اشیرو نو د هاذا معنی څه شوه اشیرو پوهېږې ته نه پوهېږې ګوره د هاذا معنی څه شوه اشیرو دا زیدون پاتې شه که نه اشاره چاته کومه زید ته دلته به زیدون نو دلته به د زیدن جوړ شي اشاره کوم زید ته فعل فاعل مفعول به ګوره د زیدون نه مفعول به جوړ کو د زیدون نه څه جوړ کو مفعول به نو دا مفعول به موږ وایو معنن مفعول به دی دا جبه تعالی ښه درځي چې کوم ځای کې دغه شی وي دا لفظا مرفوع دی او دا معنن منصوب دی وي نو دا لفظا چې دی دلته مرفوع دی خو معنن څه دی منصوب شو د دې ترکیب به څنګه کې دې ترکیب دا یو دی دې خوا به راړی چې دې خوا قایمن ورسره ولګي که نه او دا به حالکې به نو حالکې به د چا نه به حالکې سه بندو زیدون دی اوسه نو زیدون چې دی نو بس هغه خو په دې شیزونو کې نشته دلته نه فاعل دی نه مفعول به دی او نه دواړه دی او نه مجرور دی او نه مضاف الیه دی هسې یو مسئله جوړه کړې نو بس دی چې بل څه داسې واقع شي که نه ذوالحال بل شی واقع شي نو دی خوا بیا راړي یی ته فاعل جوړوي یی ته مفعول به جوړوي یی ته د دې نه هم داسې جوړوي ښه دی مجرور د مضاف الیه دی باندې هم دغسې ګزګ دي کدی فاعل جوړ کې او کدی مفعول به جوړ کې څه پرتو ګوره داسې جوړوي نه بهر حال ښه کار کوي نو هذا زید قائما حال شو د دې زید مفعول به نه د دې زید مفعول به نه او زید مفعول به دا ذوالحال دی او مفعول به دی معنوي پوه شوې دې خبرې لراشه حال نکره مشتقی وي حال نکره مشتقی وي دا حال دی که نه راکبن مشدودن دا حال دی که نه دا حال
دا نکره ده معرفه نه ده نکره ده او مشتقی ده اسماء مشتقو سره تعلق ساتي اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبه اسم تبذیل دغه شان اسمونه دي او د چانه دغه شوي دي جوړ شوي دي د دینم لګي دي څه دغه کیږي دا جوړیږي صيغه ته جوړیږي د اسم فاعل بلا صيغه دي نو دا بوي حال بنکروي او مشتقی بوي سبوي مشتقی بوي د دینه به صيغه جوړیږي او ذوالحال معرفوي غالبا مطلب دا چې بعضی وختونو کې دیم نوی لکه دغه سي نوی معرفه نوی غالبا دا مطلب خجی مخکنو مثالونو کې شته بل دا خبره کو ذوالحال نکروي دلته وی ذوالحال به معرفه وي دلته نکره را لګنه ذوالحال نکره رالا کو ذوالحال نکره شو نو بیا به دا حال مخ کی کو په ذوالحال ګورا دلته دې مثال ته ګورا اے جاءنی رجل راکبا راله مالا سړی راله په داسې حال کې چې دا سړی سور دی نو دا حال شه د فاعل نه او فاعل دلته دی دغه نکره ده دا څه ده نکره خچ نکره شو نو موږ به داسې وکړو چې دا راکبن به په دې باندې مخکې کو او دا به ترستو چې پته ولګي چې او دا خپلو کې حال او ذوالحال دي دا په خپلو کې حال او ذوالحال دي نو څه به دې جوړ شي جاءني راکبا رجل دلته ګوره کو ذوالحال نکره وي نو د حال تقدیم په ذوالحال واجب دی جاءني راکبا رجل دلته حال په مخ کې کړی دی حال په څه کړی حال په مخ کې کړی دی او د دې خپل جدا یو وجه شته دی دا دی چې وی وجوبي نو دې مخ ته حالت نسبی کې چې کړه دی واقع شي بیا د صفت موصوف سره الته یو شانواله راځي دا غي د وجه دی وی دا څه دی واجب دی رأيت رجلا راکبا سره الته به مسله دی د پیدا کیږي دا غي د وجه دی وی دا واجب دی حال په مخ کې کول په ذوالحال باندې واجب شو بل دا خبره حال مفردم وی کله کله مفرد راځي کله جمله اسمیه وی او کله جمله فعلیه وی حال مفرد وی لکه نمتو مطمئنا ودشم مطمئنا په داسې حال کې چې زه مطمئنا مفرد ده جمله اسمیه جاءنی زید رال مال زید ابوه قائم دا ابوه قائم جمله اسمیه ده ابوه مبتدا قائم د دې لپاره خبر شو مبتدا او خبر شي یوځای کې جمله اسمیه شولا رال مال زید په داسې حالت کې چې پلاره ولاړو دا حال شو حال جمله اسمیه رااله حال جمله اسمیه شو دلته جمله فعلیه ده جاءنی زید رال مال زید په داسې حال کې یرکب غلامه چې سورید د غلام نو یرکب غلامه چې کوم دی جمله فعلیه رااله یرکب غلامه جمله فعلیه رااله نو جمله فعلیه حال واقع شو نو حال مفرد راځي جمله اسمیه راځي جمله فعلیه راځي پوه شئ په واړه وي